ادب څخه خبره واورو. هره زنانه توجه سره کېنئ، بس هره یوه زنانه وایي چې بس دا ماته وایي. کومو زنانو سره ماشومان دي هغه زنانه څنډې ته کېني، په ګڼه کې ماشوم جاړي، اکثر یریږي ګبراویږي، نو چې یو ماشوم وجاړي ټولې زنانه هغې طرف ته توجه او دا وړې جینکۍ دلته ګرځي راګرځي دغه هم کېنوي. استقبالیه والا چې کومې طالباتې دي باجیاتې دا مجمع کې چې دا کومې جینکۍ بار څنډې ته ګرځي راګرځي دغه ورسه کېنوي. د فرشتو ماحول دی، سکینه راورېږي. په جیل کې دوه زنانه وې، 12 کاله تېر کړي په یوه کمره کې چې ریلې کړې 12 کاله بعد د جیل د ګیټ څخه ودرېدې او په خبرو شروع. د جیل مشر ورته وویل، جیلر ویل بس دی خور ویل زه ویل بس دی اوس کور ته لاړ شئ، ستاسو خبرې نه ختمېږي. 12 کاله په یوه کمره کې تېر کړه، ستاسو خبرې ختمې نه شي. وایي یوې بلې ته وویل دا تور شونډک دې ورک چې څوک خبرو ته مرسي. په 12 کاله کې د دغه دوو ښځو خبرې نه وي ختمې شوي. نو تاسو به د سهار نه ماسکیمه پورې ډېرې خبرې په کور کې کلي، اوس د خدای نیکبخت دی یوه ګنټه خو غلې کېنه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د ډیرو ادبونو او تعظیمونو لایقو عزتمندو علماء کرام او د دې علاقې زما ورونو دوستانو او په کور کې دننه راجمع شوو د اسلام خویندو میندو، زندگی او ژوند دغه قیمتي دی چې د ایمان او د اعمالو ستیری. ایمان ښایسته اعمال او ښایسته اخلاق و پادار دي، په دنیا کې په قبر کې په آخرت کې پکارېږي. مال اسباب عهده ډګري د دنیا څیزونه بې وفا دي، د قبر په غاړه پاتې کېږي. منګ او تاسو دې دنیا ته هسې نیو راغلي، هسې وخت نه تېرو. یو خور بلې خور ته وایي څنګه خورې؟ وایي سات دې تېرېږي، سات تېري له نیو راغلي. یو ورور بل ورور ته وایي څنګه وروره؟ وایي ټایم دی پاس کېږي، ټایم پاس کېدو له نیو راغلي. منګ دنیا ته سات تېرېدو له ټایم پاس کېدو له نیو راغلي. منګ دې دنیا ته د آخرت د جوړولو دپاره. ان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للآخرة. بشک دا دنیا ستاسو لپاره ده، دا پیدا شوی ستاسو د ذریاتو لپاره ده. د دینه پیدا والی، د دینه نه پوالی، دا دې ستاسو لپاره.
خو تاسو د آخرت دپاره من آخرت دپاره کونو من ابناء الاخره آخرت والا جوړ شي آخرت والا نارینا آخرت والا زنانا یو کس ټوټې خرڅی کنه کوڅو کې ګرځي وي ټوټو والا ها جی نو موږ او تاسو آخرت والا چې آخرت سودا را واخلو او د آخرت پیټه ها جی دا مخې ته کو ها جی او آخرت ته توجه کو دی دنیا نه موږ روان یو د دینه زمونږ او تاسو تک دی دا بے وفا دا فانی دا ختمیدونکې دا د خوب لیدل دي دا خو اسې روان سوری دی موږ او تاسو له پکار دي په دې دوکه نشو احلام نوم او کذل زائل ان اللبیب بمثلها لا يخدع دا خو روان سوری دی او د خوب لیدل دي عقلمند سړی عقلمند ښځه په داسې خوبونو سورو باندې نه دوکه کوي فلا تغرنکم الحیات الدنیا د دنیا دا زندگی دی په دوکه کې ونه غورځئ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نه دی دا ژوند د دنیا مگر د دوکې سامان د دې جایداد دوکا د دې عہده دوکا د دې ډیګري دوکا د دې حسن دوکا د دې ځواني دوکا د دې خانی دوکا د دې ملکی دوکا د دې صدارت د دې وزارت ها جی د دې امپل د دې پی ایچ ډی د دې ټول ډاکومېنټس دا سراسر دوکا ده الله وی دوکا دی نه کی وغرتهم الحیات الدنیا د دنیا بیمانه خلق چې دا غیر مسلمه دي دا خو د دنیا د ژوند دوکه کړي چې بس د دنیا دا زندگی دا واخوا څه نشته دې دوکه کړي الله فرمای تاسو دې په دوکه کې دا ونه غورځئ د دې لارې د دې موټرې د دې سنگار میزونه د دې ډبل بیډونه د دې 22 23 جوړې جامې د دې دا سونا او چاندي دا دې تا په دوکه کې ونه غورځئ د چا بنگلا ستانه زړه وی نسی دینه موږ روان یو دا زمون کور نه دی ما عندكم ينفد الله استاس چې څه درسدي دا د نپاتی دا زایل کې دن کې دی ختمې دن کې دی پنا کې دن کې دی وما عند الله باق او د الله سچ په جنت کې کم نعمتونه دی اب باقی منګو تاسو د دې دنیا نه روان یو اوګد سفر باندې روان یو منګ په دې دنیا کې دی او څو ورځې مسافر یو د دنیا شپې د دنیا ورځې من آخرت ته نږدې کوي ډېر اوږد منزل را روان دی عالم برزخ نه بعد عالم آخرت هلته بیا دوه منزله دي یا جنت دی یا جهنم لا تنسوا العظیمتین دوه غټ غټ څیزونه دي مه هېروئ صحابه وی ومل عظیمتان یا رسول الله دو غټ غټ چیزونه څه شي دي چې مونږ نه هېرو قال الجنه والنار یو جنت او بل جهنم اطلبوا الجنه جهدکم د جنت طالبان شي ناری نو زنانو خواري وکي مهنت وکي د جنت د پاره وهربوا من النار جهدکم او د جهنم نه او تختی د جهنم نه منډه وای خواري وکي مهنت وکي مونږ د آخرت د تیاری د پاره راغلی دا دنیا خدا خو چې آخرت به جوړ خدا دا دنیا چې تو خدا د عقبہ دا دنیا خو د عقبہ د جوړولو د پاره مونږ هر یو نارینه زنانه دا د آخرت په کار کې ولګو د آخرت په اعمالو کې ولګو د آخرت اقوال د آخرت اعمال جی خبرې صحیح کو اعمال صحیح کو د بدن نوتون کی اعمال درست کو د ژوند جی کومه طریقه ده او طریقه استعمال دی د جسم پارځه کې چې دی دا صحیح کو مونږ له الله دین را کړی دین کې کامیابی ده او هغه دین اسلام دی او اسلام کې درې صفاتونه دي یو زمونږ اسلام کې جامعیت دی دا جامع دین دی جامع دین هر شعبه ته شامل هر شعبه جامعه ده او هر شعبه کې د الله احکامات د نبی اسلام طریقه موجوده زمونږ اسلام یوازې د جمعات د پاره نه دی یوازې د مدرسې د پاره نه دی بلکې دا د دې تعلق د بازار سم دی دفتر سم دی
د وزیر د چپړاسي نه والا د وزیر اعظم پورې چې د دې کې دنه څومره شعبې دي هر شعبې د پاره د اسلام راغلی ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه الله پاک د دین اسلام نه بغیر بل دین نه قبل او دا جامع دین دی جامع دین دا د یوې شعبې څخه خاص نه دی د تبلیغ شعبه د درس او تدریس شعبه د تعلیم تعلم شعبه د جهاد شعبه د تجارت شعبه د زراعت شعبه د صنعت شعبه دکانداری دا نوکری دا د ټولو ته دا دین شامل زمون دین اسلام کې جامعیت ده او بل زمون په دین اسلام کې عالمگیریت ده زمونږ دین اسلام عالمگیر دین ده دا یو د یوې خطې د پاره نه دی دا د یو ملک د پاره نه دی بلکې دا د ټول عالم د پاره او بل زمونږ دین اسلام کې ابدیت دی زمونږ دین اسلام د لږ وخت د پاره نه دی دا به د قیامت د ورځې پورې روان دا څوک نشي سارولی جامع دین دی جامعیت دی پکې عالمگیر دین دی عالمگیریت دی پکې ابدی دین دی ابدیت دی پکې او منګه خو د عالمی نبی عالمی امتین منګ د ځان د پاره نه یو د کور د اولاد د پاره نه منګ خو د ټول عالم د پاره څنګه چې الله رب الناس دی قل اعوذ برب الناس واستسوار نو دغسی زمونږ بیت الله شریف اغا هم دا د ټول عالم د پاره ده وضع للناس ان اول بیت وضع للناس او دارنګي رسول پاک صلی الله علیه وسلم هم عالمی دی عالمی پیغمبر دی وما ارسلناک الا کافتا للناس زمون نبی للناس دی الله رب الناس دی بیت الله وضع للناس دی او رسول پاک علیہ السلام کافتا للناس دی او زمونږ قرآن پاک هذا بیان للناس هذا بلاغ للناس هدى للناس دی او دا امت نارینه زنانه کنتم خیر امت اخرجت للناس او په دې باندې دا مشکات شریف ختم کړي چې کم بنین بنات اجي هغه مشکات شریف ختم کی او د الله او د رسول خبري واوري نو د په ذمہ ده چې د الله خبري د رسول الله خبري دنیا ته ورسي نو مشکات شریف په تبلیغ باندې ختم او د تبلیغ آیات اجي رايوړو د تبلیغ آیات ټول امت ته پاره او حدیث په تفسیر کې راوړو د ټول امت ته پاره چې دا امت غوره امت دی او چې څنګه نبی اسلام خاتم الانبیاء دی د سیدا امت خاتم الامم دی څنګه چې نبی اسلام خیر الانبیاء دی د سیدا امت خیر الامم دی نو مونږ او تاسو به عابدانه ژوند تیرو خدایانه ژوند به تیرو عبادت بم کو او د الله عبادت ته خلق را بولو د الله اطاعت بم کو د الله اطاعت ته خلق را بولو داعیانه نظام یعنی زمونږ استاد په ذمہ دوه نظام دي یو نظام دعوت بل نظام عبدیت د نظام عبدیت نمخ کې نظام دعوت راغلی چې څومره انبیا راغلي دي هغه د دعوت لپاره راغلي او په دنیا کې نظام عبدیت چلولې د تمام دنیا خلقو ته ویل چې د الله په بندګۍ راشي یا ایها الناس اعبدوا یا قوم اعبدوا الله د الله بندګۍ ته خلق را بلل دته نظام دعوت دی چې خلق د الله په بندګۍ راشي نظام دعوت چالو شي چې دا دوه نظام کله چالو شي په دنیا کې نو بیا نظامی معیت راځي الله وی زبا درسشم چې نظامی معیت راشي نو بیا نظامی نصرت الله وی زبا وستا مددگار نو چې نظامی نصرت هم راشي نو بیا ولا په دنیا کې نظام خلافت ورکي او په آخرت کې ولا نظام جنت ورکي نو مونږه نارینه زنانه
الله پاک دی دنیا ته د آخرت د جوړول د پاره راغلی او د آخرت جوړول دادی چې زمونږ استاسو بنیاد شي او بنیاد زمونږ د کلمې طیبه نه شروع کیږي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه صحیح کو زمون کلمه صحیح نه دا غوري ډیر خلک کلمه داسې وای لا اله الا الله محمد رسول الله اخر کې تدا حرف ها کټ کئ او دا د جنسي کلمې نه ده دا به نه کټ کې کدا دې ته کټ کړه نو پاول کې املا شو لا اله الا الله اله نشتا مگر نشتا سمانا چې زرزلو لا اله الا الله لا اله الا الله او دا هی دی وسونه ویلا نو معنی دا شو الله نشتا الله نشتا الله نشتا معنی څومره غلطه شو او ابن نحاس لیکلی ک په الف لام سره پرې خو د اخر کې کلمه او هی دی ته کټ کړه به کبیره ګناه ده دای په منکراتو کې راخسته ده چې د دینه خلق منع کوي چې کلمه غلطه مو آیا لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو وو یو ځل چې زدم کړه کنه څه شي په کې نه وې زدم چې څو سمال کوي کده کلمې په اخر کې ها هي پښتو کې وتا هي وای لا اله الا الله په وقف کې به مخکاره کې اظهار به کې محمد رسول الله کلمه زدشي بل د کلمې دا ولنې لا چې دی لا دا به وګت کې من قال لا اله الا الله ومدها چې چا کلمه ویله ومدها او دا لامې راخ کړو وګدې کو د دبا الله څلور زره کبیره ګناهونه معاف اولنې لام دا غیس یو لام دی بلو سالب دی د الف د پاسه مد دی جی او مد به څومره راکاږي جی من لنډه کلمه او لا اله الا الله لا اله الا الله وو یو ځل لا اله الا الله کلمه صحیح کو زنانه هم صحیح کوي ګوره ډیرو زنانه او زر تسبیح ور صحیح زر تسبیح او لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله زر زل دی ویل الله نشتا الله نشتا الله نشتا کلمه صحیح کا یہ تبلیغ کې نه شپږ نمبرو کې اول څه ده کلمه طیبه ده د کلمې الفاظ صحیح شي دا چون کې د عربی کلمه ده عربی کې غټ کمالدار چې حرف د کټ کوم معنی غلطي حرف د زید کوم معنی غلطي زور زیر د بدل کوم معنی غلطي او معنی هم صحیح کو معنی هو چون کې دا د عربی کلمه ده نو موږ پښتانه د دې په معنی نه کوي د دې په معنی عرب کوي نو عرب وې دا معنی کړی دا لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله نشته د حقدار د بندګۍ سوا دی یو الله نشته د حقدار د بندګۍ سوا دی یو الله نه زمون پښتانه وې نشته د لایق د عبادت سوا دام ټیک دا خو لایق د عبادت باندې به ته خپل نه کوي نشته د حقدار د بندګۍ حقدار نور نه دی سپوږمۍ نه ده ستوري نه دي غرونه نه دي ګاټي نه دي ونی نه دي د بندګۍ حقدار درهم او دینار نه دي د بندګۍ حقدار رنګټ او هاجی ریال او ډالر نه دي د بندګۍ حقدار څوک دی لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله او د محمد رسول الله دی راجبه معنی کړي دي کې نفي اثبات کړي دي محمد رسول الله معنی کړي دا لا متبوع بحق الا رسول الله نشته د حقدار د تابعداري سوا د رسول الله نه د تابعداري حقدار رسول الله دی او د بندګۍ حقدار الله دی بندګي به د الله کو تابعداري به د رسول الله او بیا د دې جوور مقصد سره گہرا مفهوم چوتوي بیا د دې علم الفضائل علم المسائل د دې څومره فضائل دي او بیا د دې مسائل او بیا دا ټول دنیا ته رسول بلغوا عني ولو آیه یو آیات هم درسه دی لکه لا اله الا الله دا به مرسه دا به نه ساره او کم زی تا بیرسه این اب دیوار تا بیرسه این اب دیوار چه دنیا پی این شوی تمام شوی دا قضینیت باکه چه زبا دا دنیا آخری کناره ترسم
او دا د نارینه هم په ذمه او د زنانو په ذمه. سورت توبه په دې ګواه ده چې مؤمنان سړي به هم د تبلیغ کار کوي او مؤمنانې ښځې به هم د تبلیغ کار کوي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون الله ورسوله. څو کاره شو؟ څو کاره؟ شپږ کاره دي. الله وی مؤمنان سړي مؤمنانې ښځې پکې شریک دي. یو نیکو ته برابلل کوي، بدونه به منع کول کوي، پابندۍ سه به مونځ کوي، زکات به پر شي زکات به ورکوي، د الله به مني د رسول الله به مني. چې دا شپږ کاره کم نارینه زنانه کوي اولئک سیرحمهم الله. په دې مؤمنانو ښځو باندې او په دې مؤمنانو سړو باندې به زر دی چې الله پاک د خپل رحمت څادر راکړي. الله به د خپل رحمت په څادر کې پټ کی. الله به په د رحمتونو باران وکي چې څوک د شپږ کار کوي. خو په دې شپږو کارونو کې مفسرین وایي امر بالمعروف نهی عن المنکر، دعوت او تبلیغ تیر مخکې کړي، د مانځنې هم را مخکې کړي، د زکات نه هم را مخکې کړي، د اطیع الله اطیع الرسول نه هم را مخکې کړي. ولی وایي دا اهم ډیر دی، د دعوت کار اهم دی اهم. او بیا الله جل جلاله وعم نواله دی امت تا خیر الامم ویلې چې دا بهترین امت د دې امت نارینه زنانه دا بهترین امت کی. دا په دی وجه چې دا به د دعوت کار، دا به د تبلیغ کار کوي او د تبلیغ د کار د پاره د مستوراتو لپاره خپل ترتیب چې 3 روزې ولګي مستوراتو. او بیا داغه نه بعد 15 ورځې لږ رایوند ته به تشکیلی 10 ورځې، بیا 40 ورځې لږ 10 ورځې تشکیل او بیا یو بل غټ تشکیل. داغه نه بعد به 3 میاشتو له بار منتز. الحمدلله زمونږ د باجوړ څومره جمعتونه بار ملک لاړ، د مستورات جمعتونه بار ملک او د بار نه جمعتونه را روان دي مستوراتو. اوس د باجوړ نصرت والا تلی ویلتا خدمت لا وی دومره میلمانې را روان دي چې د مستوراتو کم زیاده هغه کې اوس گنجائش نه دي. حالانکه څومره غټ ځای ولا جوړ کړي، هغه وخت کې په 13 کروڑ روپۍ د هغه په بولډینګ لګیدل. دا ټول ډک د بار ملک نه را روان نو دا الله دا کار قبول کړي. دا د نارینه او زنانه په ذمہ دی. بس دا زمون بنیادی کار دی، زمون مقصدی کار دی، زمون نیکانی کار دی. د عرب علماوی قد اختارها الله لنفسه، دا د سکار دی چې الله د ځان د پاره اختیار کړي. الله عابد نه دی، د عبادت نه پاک دی، الله داعی دی. والله يدعو الى دار السلام، الله دار السلام ته خلق را بلی، الله قرآن ته خلق را بلی، الله ځان ته خلق را بلی، د الله ذات د الله صفات دیتا الله پاک خلق له دعوت ورکي. ادعو الى ربك ادعو الى سبيل ربك. دا زمونږ ذمہ داری ده چې زنانه خپل سړی د ځان سره دعوت کې ولګي، خپل بچو له دې ترغیب ورکړي. فضایل اعمال تعلیم په هر کور کې چالو شي. د دې تعلیم په وجه وګورئ څومره الکانو علم وکړه، د دې تعلیم په وجه څومره جنکو علم وکړه. تاسو اورېدلی چې ښځه چې تعلیمه شوې دا چې کله د تبلیغ کار شروع شو او په هر کور کې فضایل اعمال تعلیم شروع شو نو فضایل قرآن یې واورېد. نو چې فضایل قرآن یې واورېد پلار یې ناسو، نو پلار یې ځان څه وویل چې زه به زوی حافظ کوم عالم کوم او نونه به عالمه کوم. اوس وګورئ د بناتو مدرسو هر ځای کې هر کوڅه کې مدرسه للبنین والبنات، مدرسه البنات. مخکې د عالمې ښځې چېرته وې؟ دوه بوډۍ ولاړې وې د ځان سره خبرې کولې. دایم پکې ورته وویل بس دایم ورته وویل د یوې ښځې دې بلې ته چې په د اسلام کې دا سړی چې دي سړی دا 4 ښځې کولی شي. د سړي دپاره 4 ښځې روا دي چې دا یوه ښځه به 4 خاوندان ولې نشي کولی. د یوې دې بلې ته وویل
وی دی بلی بوډۍ ورته وویل تندی د خاورو شه ملا نه خپل دی من کې ملا کم دی سړو کې ملا نشته دی ویل منګه کې ملا ویل کمه دی اوس وګورئ که نه هر کلي کې د بناتو مدرسه هر کلي کې په کلي کې څو مدرسې د بناتو دا د دې تبلیغ برکت دی نونونه عالمات فاضلات جوړي دا به بیا واده شي بیا به ولالته مدرسه جوړوي 200-300 جینکو ته به سبق وایي ستا به پکې ایسئ هسې هم کوڅو کې لویږي 5-6 کاله منډې رامنډې دي کوڅو کې وایي ښه دا نه ده چې مدرسه کې په حیا او په عزت کې وخت تېر کړي عالمه به هم شي د حیا څادر به ورپه سر کړی شي لکه نن چې دې بناتو ته حاجي د میشکات د علم حاجي څادر هغه دوی ته ورپه سر کېږي نو دا د حیا څادر او دا د دې نه بیا څومره حیا خورېږي د دې حاجي د دې بناتې نه د دې بنتو نه او دا د دعوت و تبلیغ برکت دا زمونږ ذمه داري عرب علماء لیکلي هي القطب الاعظم دا قطب اعظم دی د دعوت او لیکلي دي چې دا خو د اسمان نه رساله د ځمکې ته راغلې ده رسالة السماء الى الارض دا د ځمکې پیغام دی د اسمان پیغام دی چې ځمکې ته راغلی او دایم لیکلی دي هدیة الخالق الى المخلوق دا د خالق هدیه ګفت او تحفه ده چې مخلوق ته رالیږلی دا د دعوت و تبلیغ مهنت څومره په سوونو خلک د دې څه ایمان والا مونږ سریلانکا ته تللي سراندیب چې ورته وایي آدم علیه السلام چې په کوم غر راکوز شوی سراندیب آدم پیک ورته وایي بس هلته زمونږ تشکیل و مونږ یې د مسلمانانو په طرف ور تشکیل کړو که سونامي عذاب چې د کوم ځای نه راوچت شوی و سمندر غاړې ته مسلمانانو علاقه بل جومات یې زمونږ د دې بودیسټو په طرف تشکیل بودیسټو طرف ته چې کوم جومات تللی و د هغو څه 15,000 بودیسټو ایمان راوړل 15,000 بودیسټو ایمان او دغه ملک د بودیسټو دی او د تبلیغ په وجه 14% ته مسلمان ورسېد په سلو کې 14 ایمان راوړل او چې کوم ایمان راوړی دی ماشاءالله 100% تبلیغ والا او جنکۍ د 6-7 سال جنۍ چې سکول ته روانه سکاپ یې په سر کړی سکاپ او ښکته ګوري چاته بالکل نه ګوري او هندوې ښځې متاثره دي د مسلمان موږ به هلته دعوت چلاو د هغوی ژبه هم ډېره ګرانه تعمیل ژبې ده تعمیل 266 حروف یې 216 حرفونو نه د هغو ژبه جوړ او ډېره ګرانه په 10 ورځو کې ما نیمه ګنټه بیان د هغوی زده کړو بیا به ما په کوڅو کې په زوره 20 آیاتونو ترجمه او څه د احادیثو او کور ته بیا نستم هر کور ته بیا نستم او په کوڅو کې به مې چې کله دعوت چلاو متکلمي به مې کوله هندو ښځو به دا چل ایمان راوړي انگلانه و روڈای و ایٹری دینی رکھ رازے مولودین بازے اللہ وڈائی کٹالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حال وڈائی والکے والی مورے اند دین ورو عدد کا نمو یرچی اندمو یرچی یہی پٹی مسجد الپیسا پٹے نزو اللہ کولی تروان دا غی جب اللہ تعالیٰ دا جب سمرہ تقسیم کری دی واختلاف السنتکم و الوانکم دا اللہ دا قدرت نخدا ملائشیا ته تللی ملائشیا ته د هغوی ژبه که دې واورېده ملای ورته وایي الله سبحانه وتعالی ملتکن کی جای ان کی تا ڈانسلورو مانوسیا دی دنیا ڈان آخرہ ڈالم آگاما انسان پورنا ڈالم آگاما انسان پورنا تو آفرین تا اللہ اکوت چارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈالم آگاما انسان پورنا اکند تنگ ڈنگن اساہا آگاما اولیہ سبا ایتو سکارنگ اڈا مجلس دی مسجد برجم پاڈنگن برسا مقامی دی مسجد داغی اس منگ پی نپوئی گوئی و دا اللہ دی قدرتونو تو گورا په زرګونو جبې دي او هغه ځایونو ته الله د دعوت کار ورسوي په هره ژبه کې د تبلیغ کار روان دی په هره ژبه کې چې ته کوم ملک ته ځې هلته به تبلیغ یې 4 پکې مرکز دي په سریلانکا او سټیډیم یې خواته دی زموږ یو ملګری و هغه دغسې شوق ډېر و د بیټ بال سه کرکټ سه نو ما ته ویل زه به خامخا دا سټیډیم یې دې ته انات کلي کې ما په ولاړه وې دې ته ډېر چیس کلی په هوټل دا به زه خامخا
مال لازه چیزو چې لاړو هلته پوجین ولاړو او پوجین هغه خو اکثر مسلمانان نه وي څه کوئ مونږ وایي مونږ پاکستان نه راغلي په ویزټ باندې ویل څه کوئ مونږ دا سټیډیم چا بیا نه راغلی چې سټیډیم له ورغلو هلته چې کوم څوکیدار و هغه چمن چې دی هغې له اوبه سره ورکول بیا هغه رالی بیا یې په غونډ سټیډیم کې وګرځول سکور بورډ باندې که د دیزي دا کرایه ده دیزي دا کرایه بیا یې مونږ ته ویل ستاسو یو پاکستاني کلاړي ویل په دیزي بال اړولی ویل اوس نشته ورک څه نوم یې ووایه څه عمر ګل که څه نوم یې د دې اثر همالته وکړي اوس بیا د تبلیغ اثر دی هلته که نه دی تبلیغ اثر نو مونږ او تاسو چې دې کار ته نیت وکړو چې زه به انشاءالله هر ملک ته ځم چا نیت دی ها دلته چې کومې مستورات یې راجمع شوي که نه ټولې مستورات یې دې ته نیت وکړئ چې زه به خپل بچی عالم جوړوم حافظ بیا جوړوم او بیا به دې داعي الله جوړوم ټولې دنیا ته بیا رسوم د صحابیات چې وی کنه هغه به صحابت تیارول ترغیب په ورکاو چې ته د الله په لار کې جان مان ولګو سر قربان کا خانسا رضی الله عنه څلور وانه زامن ورکړه څلور وانه زامن الحمدلله وی نو چې الته زنانه دینداري زنانه وي د کور زړه چې دا ټیک شو ټول کور به وسه ټیک زنانه د کور څه چې زنانه ټیک شو ټول کور به وسه الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة دا دنیا ټوله پټوله متاع ده متاع معنا فائدہ اٹھانے کی چیز دنیا د پیدې د اوچتولو یو سامان دی وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او په دنیا کې بهترین متاع د نفس سامان هغه نیک او صالحه ښځه ده چې زنانه درسته شي زنانه صالحه شي بیا د زنانه دا غیږه دا د ماشوم دپاره اولنۍ مدرسه ده د دې غیږې د مدرسې نه به دا ماشوم یا جنت ته ځي یا به جهنم دې وجنه په زنانه محنت وکړئ په دنیا کې زنانه ډېرې دي او زنانه زړونه نرم وي په دې باندې خبره اثر کوي د نبي علیه السلام ترورینو ایمان راوړو ترونو یې ډېر وروسته ایمان راوړو او لږو ایمان راوړو زنانه زر اثر قبلی او ډیر اثر قبلی نارینه لږ اثر علی او وروستی اخلي د نارینه زړونه سختی د زنانه زړونه باریکی دی وجنه فرمای رسول پاک علیه السلام چې کومه زنانه کې څلور کار دا مشکاتم چې ختم کو هم په دې کې حدیث دی چې څلور کار په کومه زنانه کې پیدا شي دا جنت بیبي ده صدا جنت بیبي ده دې ته د جنت اته واړه دروازې کولاو چې کومه دروازې خوښي هغې دې ورننه وځي آسان کارونه دي څلور کار دي وګو ته کېدی المرأة اذا صلت خمسها چې زنانه کله پنځه وخته مونځ کوي گزاره ده په سفر کې په حضر کې د شپې او د ورځې مونږ نه قضا کوي په مړو کې په ودونو کې مونږ نه قضا کوي ډېرې زنانې په کور کې د مانځه منظرۍ او چې په سفر ځي سفر کې سته مونځ قضا یا چې پردي مړي له لاړه ناسته ده 4 بجې جنازه ده او دې ماسکي مونځ قضا او مازدیګر مونځ په لاره قضا او چې بیا په سفر باندې ځي پېښور ته پینډۍ ته 177 کیلومتر لرې چې کوم بنیادم ځي دا مسافر 177 48 میل نه 177 کیلومتر جوړیږي یعنی 78 کا 88 کیلومتر لرې چې کوم بنیادم ځي او بیا د ماسپښین مازدیګر ماخستان 4 په ځای 2 رکعات د سفر نم ځنې زنانه نه دي خبر نه دي چې آیا سفر کې به مونځ څو رکعات دارنګه ودونو لاړ شي پردو ودونو کې ستا لوټې نه څه اوبه نه ستا مونځ قضا نو مونځ په پابندۍ سره چې کومه زنانه کوي دا جنت بیبي ده چې کومه زنانه په میاشت کې د مانځه نه چوټي نو هغه دې په مسله باندې کینی چې کله دا د مانځه نه چوټي په میاشت کې زنانه نو علماو لیکلي دي یو ځله دې دا ووایي په مسله دې د مانځه په ټیم کې کینی سبحانک استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چې دا یو ځله کومه زنانه ووایي په مسله باندې حالان کې د مانځه نه چوټي ده نو دې زنانه ته د 0 رکعاتو نفل ثواب ملاو او یا زره ګناهونه معاف شو او یا زره درجه بلند شو آسان ټکی دي
سبحانك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. پنځه وخته مونځ پابندۍ څه کول. دویم وصامت شهرها، میاشت د رمضان را روانه ده، دا رجب دی، بیا شعبان، بیا رمضان دی، څه کم 2 میاشتې پاتې شو. د رمضان المبارک روجې نیسي. او دریم واحسنت فرجها، د خپل ناموس حفاظت کوي، د پردو سړو نه ځان سره. او څلورم واطاعت بعلها، د خپل خاوند اطاعت کوي. مفتی مفتاح الدین مولانا صاحب په خبره وکړه تاسو ته په ختم کې، د خاوند اطاعت کول، د خاوند خدمت کول، خاوند ته د رحمت په نظر باندې قتل، د عقیدت په نظر وته قتل، ناراضه کول نه، خفه کول نه، غصه نه زیاتول، ها ناشکری نه کول. نبی علیہ السلام فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت، چې دا زنانه د جنت په کومه دروازه ورننوځي ورننوځي. کومه زنانه چې څو کاره کوي. کېدای شي ځینې زنانه نه راغلي، نو تاسو خو به کور ته ځئ که نه. که کور ته کله لاړئ سلام په زوره وکئ، سلام په زوره، چې ښځو ته پته ولګي چې څه چل خو شوی دی. دې سړي خو به سلام ډېر ورو کوه یا بیا نه کوه، نو بیا چې لږ داسې ور وړاندې شوې که نه، ابۍ وه او که هغه وه وا مبارک دې شه. څنګه او وایي د څه شي زوا د څه شي د څه مبارکې؟ وا ته خو جنت بیبي شوې، ته خو جنت بیبي شولې، جنت ته به ځې. په څه؟ بیا 4 خبرې مې ستا له راوړې د جومات نه، 4 خبرې. 5 وخته مونځ په پابندۍ څه کول، د رمضان المبارک روجې نیول، د پردو سړو نه ځان ساتل، او د خپل خاوند اطاعت کول. نبی علیہ السلام د جنت 8 واړه دروازې ورته کلاو دي، چې په کومه دروازه ورننوځي ورننوځي. او الترغیب والترهیب کې حدیث دی 4 قسمه ښځې به جهنم ته ځي، 4 به جنت ته ځي. دا جنت بیبي به ترې راوالي او جهنمۍ به ترې پرېږدو. بس خدای هم دې د جهنم نه وساتي. جهنم تذکره نه کوو، بس کلمه خو مې ویلې ده الحمدلله. موږ یې جهنم له نیو پیدا کړي، موږ یې جنت نه پیدا کړي، موږ یې د جنت نه رایستلي، موږ یې د جنت نه رایستلي. اوس موږ ته وایي خواري وکړه چې جنت ته لاړ شي. 4 قسمه ښځې به جنت ته ځي. دا ټولې زنانه په غور سه واورئ. 3 زنانه داسې دي، 3 قسمه، 3 کاره پکې. یوه زنانه داسې ده، 1 کار پکې دی او ځي به جنت. اول قسم زنانه امرأة عفیفة طائعة لله ولزوجها، پاک دامنه ده، په دامن او په لمن یې څه داغ د بد اخلاقۍ نه دی لګېدلی، د عفت زندگی اختیار کړې وه. طائعة لله، د الله منونکې وه، ولزوجها، او د خاوند منونکې. پاک دامنه د الله منونکې، د خاوند منونکې ښځه به چېرته ځي؟ جنت ته به ځي، جنت بیبي ده. 2یم قسم زنانه ولوده یا ودوده. ولوده معنی چې اولاد یې شته دی، شنډه نه ده. یا ودوده معنی په خاوند باندې عاشقه ده، خاوند سه انتهایی محبت دی. ودوده صابره، صبرناکه ده، په تکلیفونو بیمارو په مرګونو باندې صبر کوي. قانعه بالیسیر مع زوجها، په لږه د خاوند سره ګزاره کوي، په لږه خرچه، په لږه تنخواه د خاوند سره ګزاره کوي. بچی هم شته، شنډه نه ده، صبرناک هم ده، او په لږه د خاوند سره ګزاره کوي. چېرته به ځي؟ جنت ته به ځي، جنت بیبي ده، مبارک دې شه. 3یم قسم زنانه چې جنت ته به ځي ذات حیاء، حیاناکه ده، سترګو کې حیا، ناستې د حیا، ګرځېدلې د حیا، لوپټې د حیا، لباسې د حیا، د الله نه حیا، د مشر نه حیا، د خواکې نه حیا، د سخر نه حیا. حیاناکه ده. دې مشکات کې باب دی الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو حصہ ده. بخاری کې باب دی الحیاء من الایمان، حیا عین ایمان دی. حیا زنانه د پردې باره کې یو څو فضایل واورئ. حجاب
د پردې په باره کې 7 آیاتونه او څه د پاسه 80 حدیثونه راغلي د پردې په باره. پردې ته عربی کې حجاب وایي. حجاب په باره کې واورئ ټولې زنانه. حجاب پرده ایمان دی. حجاب او پرده حیا ده. حجاب او پرده تقوا ده. حجاب او پرده غیرت دی. حجاب او پرده طهارت دی. حجاب او پرده تقوا ده. حجاب او پرده رحمت دی. حجاب او پرده برکت دی. حجاب او پرده هدایت دی. حجاب او پرده جنت دی. لس په ځای په دې ځان له حدیثونه دي باری وایي او دا ډېر ټیم بیا غواړي تاسو ته په مختصرو الفاظو کې ووایو. نو حیاناکه ښځه خاوند یې نشته چېرته تللی دی په دیني سفر یا په دنیوي سفر نشته څه به کوي 2 کاره به کوي. یو به د ځان حفاظت کوي بار به نه ګرځي او بل به د هغه د مال حفاظت کوي مال به وله بېځای نه وړوي. او دریم چې کور ته کله رالی خاوند دی نو بیا به د ژبې حفاظت کوي. د ژبې 30 ګناهونه دي. څومره؟ امام غزالی صاحب 20 راخیسته. یو عالم 30 ګناهونه د ژبې جمع کړي. غیبت په ژبه حرام، دروغ په ژبه حرام، چغلي حرام، پیغرونې حرام، تهمتونه حرام، د دروغو ګواهي، د دروغو قسمونه په ژبه چاته تکلیف رسول. د دې ژبې نه څومره خلک نن جاړي، څومره خواښې دي د نګیندو نه جاړي، څومره انګیندې دي د خواښې نه جاړي. دا د ژبې د لاسه. او څومره مور او پلار د بچو نه جاړي، دا د دې ژبې د لاسه. او څومره په هسپتال کې دي د دې ژبې د لاسه. او څومره جنګونه دي د دې ژبې د لاسه. او څومره کنځلې دي په ژبه باندې. او څومره لا یعنی او فضول خبرې دي په ژبه باندې. ژبه الله پسته پیدا کړې ده، پستې چلوه. ژبه کې هډوکې نشته، کشته پکې ای به پکې. دا ولې پکې نشته؟ دا ځکه چې دا ژبه پسته ده نو پستې چلوه. هډوکې سخت دی نو الله د ژبې نه سختي ایستلې ده چې د ژبې سختي د الله بدې شي. یو ځای کې ما په ژبه بیان کاو چې دیس ته راورسېدم، یو سپین ږیری سړی راپاڅېد ویل مولانا صاحب دې ژبه کې خو هډوکې نشته دی خو ګورې د ډېرو هډوکي دې مات کړه. په دې ژبه هم د ډېرو هډوکي مات کړه، په دې ژبه هم د ډېرو زړونه مات کړه، په دې ژبه د څومره نګیندو نه خواښې جاړي او د څومره خواښینو نه نګیندې لاړې. دا د دې د ژبې د لاسه. څومره خاوندان دې ښځو وجړول د دې ژبې د لاسه. کور ته نشي راتلی. د ژبې حفاظت، د ژبې نرمي د الله خوښه، د ژبې سختي د الله بدې شي. ژبه پسته ده، پستې چلوه. 22 اعتکافونه تاو کړي، 2 دیواله کلک. دا د دې ژبې نه چې د خدای خاطر وکړه دا ژبه چاپ سې راونه باسي، دا ګاکونه پسې رابرچي. او دا 2 شونډې دا پردې دي. که دې ژبې زور کاو ژبوره وي، دې ژبې زور کاو په چاپ سي او ګاښونو نمبر ته راوته په چاپ سي نو دا شونډې پسې راباندې که خو د خدای خاطر وکړه دا ژبه په چاپ سي راونه باسي. د ژبې حفاظت ډېر ضروري دی. یو بزرګ بل بزرګ ته وایي تا په انسان کې څومره عیبونه شمارلي؟ وایي د شمارلو نه دی خو یو ځل مې په حساب لګاو تقریبا 8000 ته مې ورسول. 8000 عیبونه خو یو ښه صفت مې پکې ولیده که دا پکې رالی که نه نو 8000 عیبونه به وله پټ کړي. وایي کوم ښه صفت؟ قال حفظ اللسان. ویل د ژبې حفاظت، د ژبې حفاظت. عقبه بن عامر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته ویل د الله رسوله من نجات، په څه به خلاص شم په دنیا او په آخرت کې؟ نبی علیه السلام ویل 3 کاره وکړه بس بچ بشي. املک علیک لسانک، ژبه دې قابو کې ساته، ژبه دې قابو کې ساته. ولیسعک بیتک، کور دې تا لځې درکړي، کور دې تا ته پراخه شي. پالتو مه ګرځه، بار بېځای مه ګرځه، په کور کې کښېنه. وابکې علی خطیئتک، او په ګناهونو جاړه، په ګناهونو جاړه. یا الله بس دې معاف مې که، یا الله یا الله. پیاله یې مخې ته کېده او د اوښکو یې ډکه کړه. خصوصا زنانو په پردو مړو کې ډېرې اوښکې تویه کړې. یا د خدای نیکبختې په مسله کښېنه او پیاله یې مخې ته کېده، د اوښکو یې ډکه کړه. د ځان په غم کې، د بچو په غم کې، د خاوند په غم کې، د امت په غم کې وجاړه. څومره بد حال دی وګوره، خشکي ده.
تنجیکم من عذاب علیم په تفسیر کې مې کتل ابن عباس رضی الله عنه یو درناک عذاب دی په آخرت کې یو درناک عذاب دی په دنیا کې درناک عذاب په دنیا کې ویل دا د ابن عباس وایي چې الله پاک د چا نه ناراضه شي نو باران پې بند چې الله د چا نه ناراضه شي باران پې بند کړي الله رانه خفه دی توبه وباسو الله ته دا گیمونه دا فیلمونه دا جوارینی دا کیرم بورد دا لوډو دا تاشونه دا نافرمانینی او دا فیلمازینی سار مون نشتا جمع نشتا ماخوستان جمع نشتا بس دا غټي موبایل دي او بدا غلط کمنټسونه دي غلط پوسټونه دي چانه خنزیر جوړوا چانه شادو جوړوا انساني شکلونه بدلوا دا سجون دی دا منګه چې تیرو خصوصا دا نوجوان طبقه هر یو ماشوم څه ګوره دا غټ موبایل ورسره دا غلط مې استعمالوي په دې د چا بې عزتي مه کوه قطع لحاظ د تنظیم نه قطع لحاظ د پارټۍ نه درته ویم منگ تبلیغ منگ د چا نیو हम सब के सब हमारे हम रब के रब हमारे منگ آر یو اللہ ترا بلو آر یو دا اللہ دین ترا بلو آر یو دا اللہ اطاعت ترا بلو ہاری پارٹی والا چی دے قطع لحاظ دا تنظیم نیادتا ویم قطع لحاظ دا پارٹی نیادتا ویم رازی چی توبہ با سودا ورانی پری یہ چا چا توبہ دا نور با اللہ نخوا جماعت کی قبال تاس خودر دا توبہ ویستا یو خو جماعت توبه ده چې جماعت کې به ورانې نه کوم جماعت کې خود ورانې څوک نه کوي بار به ورانې نه کومه بار به د الله نافرمانۍ نه کومه چې موبایل دې راخیسته لږ سوچ کوه الله راته ګوري چې کمنټس دې لیکو نو لږ سوچ کوه الله راته ګوري فرشتې راته په ولو ناست دي دا څه لیکمه د مور او پلار مولانا په بیان وکړي د مور او پلار قدر کول مور او پلار ته اوف نه کول مور او پلار نه راټل وبالوالدین احسانا مور او پلار سره سلوک کوه که بوډا شو یو یا دواړه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اوف ته ونه کې وی نه راټي او چې چا واده کړی دی واده دا واورئ مدینه منوره کې د الله نبی وصیت کړی دی ټولو مسلمانانو ته استوصوا بالنساء خیرا وصیت درته کومه چې د ښځو څخه ژوند تېروئ ښځو څخه ژوند تېروئ ظلم ونه کړي والټه سول مه کوه هر وخت کنځلې ردې بدې اتقوا الله فی النساء د دې زنانو په باره کې د الله نه ویرېږئ الله وی زیم سپارش کوما وعاشروهن بالمعروف د دې زنانو سره ښه ژوند تېروئ کورانه ونه بیا بڅ که بد اخلاقه ناشیزه وه بد دماغه وه نو بیا هم الله وی وی نه وی نو څه وکړه یا خدای پاکه چې دا ورانه ده او نه سمیږي الله وی فایزوهن وعظ ورته وکړه نصیحت ورته وکړه مخې ته یې کېنوه د خدای نیکبختي وی د خدای نه ویرېږه قیامت را روان دی د خدای مخې له به ورځي فعظوهن وعظ نه کار والا خو تا ته خو وعظ هم نه درځي وروره نو اوس به څه کوې تا ته خو کنځلې درځي کنځلو نه بغیر تا ته څه یاد دی نو بیا داسې وکړه د مستوراتو جومات کور ته راوله چې 3 ورځې بیانونه واوري مستوراتو جوماتونو کې وباسه یو 3 ورځې به بیانونه واوري وعظ نصیحت نه کار والا یا الله پاکه نو که په وعظ او نصیحت باندې نه کېږي نو بیا الله فرمایي بیا یې ونه وې که کڼه کوتره ده او خبرې په غوږ نه لګي وې نه وې نو یا الله څه وکړم وهجروهن فی المضاجع په کمره کې ته دننه هجرت وکړه کمره کې ته دننه هجرت وکړه خیر خبرې ماله ځان ته مرور کا خو فقهاو لیکلي چې د ضروري خبرې جواب به ورکې بالکلیه به ورسره خبرې نه بدلې خو څه توجه ته مه کوه دیهانو ته مه کوه او هجرت هم ته وکړه کمره کې دننه نو که دا ښځه وه الله وایي دا به ټیک شي خو که بیا هم نه سمېدله میاشت تېره شوه کوږ لرګی و نو بیا الله پاک څه وایي وضربوهن وی وها
چې زواد نه وي او غداد وي نو وغضربوهن ویغربوه نو وغضربوهن به دغه معنی بېګه غداد دی لکه دا غداد لا په کوم ځای کې راغلی دی غداد غین وسته ملګری وغضربوهن نو ګوره اوس دې خوا به راشه زمونږ پیغمبر څه وایي چې الله پاک وایي نصیحت ورته وکړه که سمه نه شوه نو بیا کمره کې دې هجرت وکړه که بیا هم سمه نه شوه نو ویې وهه ګورې پیغمبر وایي ګورې په خپله طریقې ونه وی زه درته چل ښیم نه ویې وه څنګه وضربوهن ضربا غیر مبرح وی وها خدا سی وها اډوکه په مات نه کې غوخه پښنه نه کې ولا تضرب الوجه په مخ په وارونه کې دوالو چل مونږ ته نبی اسلام ښودلی مخ په ونه وي جامه په ونه وي سترګې په ونه وي یو کس په جامې ماتې کړی په ښځه باندې بیا خو په خپه مو راوستې و هسپتال له ډاکټر یې چې جامه کتې د هغه ماته شوې وه نو ورته وایي خدای ظالمه څوک په جامه وایي څوک په جامه ماتوي هغه ورته وایي ډاکټر صاحب ظالم نه یم ډز یې د دغه ځای نه کول زه ویل ظالم نه یم ویل خولې ورانه خوځوله که خوله ورانه خوځویم د الله نبي وایي مخ پې ونه وي ښه سترګې پې ونه وي پوزه پې ونه وي دې کې ټول اندامونه نازک اندامونه دي په مخ کې او بل دا اشرف الاعضاء دی دا مخ دا سجده لګوي الله ته په مخ به ځناور هم نه وي غوا ده ګډه ده بزه ده خر دی په مخ به نه وي ولا تقبه او قبیح خبرې ورته مه کوه نبی اسلام وایي ښځې ته چې ته قبیح خبرې ونه کړې که ډېره مرانه ده ډېره هم بد دماغه ده کنځلې ورته ونه کړې قبیح خبرې ورته د دې حق دې نشته خو زه اوس په تشي بیان وکړو یاره ټیم هم کم دی بسم الله الرحمن الرحیم بنات غوږ کړئ وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى بهز بن حكيم دا بحث د خپل پلار نه عن ابيه چې دا حکیم پلار دی عن جده د خپل نیکه نه چې هغه معاویه دی دا غنا دا روایت را نقل کوي انه سمع رسول الله چې د واورېدل د رسول پاک علیه السلام نه یقول چې نبی علیه السلام فرمایل په قوله تعالی د الله په دې قول کې کنتم خیر امه چې تاسو څه وایي بهترین امت وایي کنتم خیر امه کنتم د ماضي صيغه ده یستی معنی نه ده کنتم معنی وایي تاسو کنتم وی تاسو چیرته وی فی علم الله دا الله په علم کې په علم ازلی کې تاسو وی کنتم معنا وی تاسو په لوح محفوظ کې وی تاسو په مخکنو کتابونو کې خیر امه د ټولو امتونو نه غوره څومره لوی مقام الله دې امت ته ورکړی چې تاسو د الله په علم کې په لوح محفوظ کې په مخکنو کتابونو کې لیکلي شوي استئ چې تاسو غوره امت یې اخرجت للناس اظهرت للناس چې د خلکو د خیرخواهۍ دپاره د دې امت اظهار شوی اظهرت خلقت نه دی ویلې بعثت هم نه دی ویلې اخرجت رایستلی شوی دی دا امت للناس د څه دپاره د خلکو د خیرخواهۍ دپاره د خلکو د نفع دپاره قال د دې په تفسیر کې نبی علیه السلام دا وویل انتم تتمون یا انتم تتمون تاسو اتمام کون کې استئ او تاسو کامل کون کې استئ ختمون کې استئ 70 امه د اویاو امتونو څه معنی تاسو نه مخکې اویاو امتونه غټ غټ تیر شوي دي د هغې په ضمن کې واړه واړه امتونه هم شته خو غټ امتونه چې کوم مخکې پخوا اویا تیر شوي دي تاسو د هغو څه وایي تاسو تتمې وایي تاسو د هغې خاتمې وایي څنګه چې نبی علیه اسلام خاتم الانبیا دی داسې تاسو خاتم الامم وایي نو تاسو باندې د امتونو خاتمه شوې ده خو یستی په آخر کې او ځئ به د ټولو ناول جنت ته یا 70 امه دا اکثر په عربو کې د تحدید دپاره نه راځي چې اویا خامخا بلکې دا د تکثیر دپاره راځي تکثیر دپاره یعنې ستاسو نه مخکې ډېر امتونه تیر شوي دي په هغه ټولو امتونو کې ای د محمد علیه السلام امته تاسو څه وایي غوره امت وي خیر صيغه اسم تبذیل د سب سے بهتر د ټولو نه غوره امت وي او د خلکو د نفع دپاره رایستلی شوی دا امت
انتم خیرها و اکرمها علی الله او تاسو ای نارینه او زنانو خیرها غوره وي داغونه په دغه امتونو کې غوره امت وي و اکرمها او ډیر مکرم او ډیر مشرف او د شرافت او د کرامت نه ډک امت وي علی الله د چا په نسبت د الله تعالی په نسبت په الله باندې دا امت ډیر ګران دی دا اکرم امت دی او دا اشرف امت دی او دا خیریت والا امت دی نو دی امت د خدای پاک ډیر لوی شان ورکړی دی نو ګورئ مشکات په دې باندې ختم کو د دې وجې نه چې ستا په ذمه باندې ناجي علم هم دی خو دا کوم علم چې د مشکات کې حاصل کو نو د دې علم په وجه باندې به ستا مقام کله اوچتېږي چې ته دا ټولې دنیا ته ورسې او ته دا اختیار کړې نو د دې وجې نه الله تعالی هم زمونږ نه دا غواړي چې تاسو د دعوت کار کوئ او د الله نبي د دې امت خیریت او کرامت او شرافت د دې خبرې بیان کړې چې تاسو غوره امت وئ دا کار کوئ رواه الترمذي و ابن ماجه دا ترمذي کې مشته دا ابن ماجه کې مشته و دارمي کې مشته وقال الترمذي هذا حديث حسن دا حسن حدیث دی نو دې کې اشاره شو دې ته حسن خاتمه ته اشاره شو چې الله تعالی زمونږه خاتمه چې دا په ښه طریقه باندې وګرځي بل د دې نه مخکې حدیث هغه مخکې تیر شوی دی چې الله تعالی نسیان او خطا دی امت ته معاف کړی نو که زما نه وایي دې کتاب کې څه خطا شوي نو دې باب کې ورسره د دې نه مخکې دغه حدیث هم راوړی دی ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسیان نو دې ته اشاره وکړه چې که څه خطا او نسیان زمانه په دې کتاب کې شوی هغه هم زه د الله نه معافي غواړم او اشاره وکړه حسن خاتمه ته چې الله تعالی زموږ خاتمه څنګه په کتاب باندې په ښه طریقه سره وکړه او اختتام ته زموږ دا کتاب ورساو چونکې دا نبی اسلام خاتم الانبیا دی او دا امت خاتم الامم دی او دا حدیث هم د مشکات خاتم حدیث دی خاتم المشکات چې دی دا حدیث دی نو یا الله پاک زم د دنیا نه روانې ما او بس یا الله زما مخیره خاتمه څه کا خسته کا او حدیث کم حدیث راوړو هاذا حدیث حسن چې خاتمه د دې کتاب خاتمه په خاطر قوشوا او زما د دنیا نه تګم